د جنابت نه د غسل کو او د غسل په درمیان کې د اودس مات شو، نو آیا دا غسل به دوباره د سره کول لازمي وي که نه به دستور هم د هغه ځای نه خپل غسل جاري ساته، په غسل څه اثر نه غورځوي؟ یا د غسل په اخره کې بس ته فارغېږي او انسان کمزوری دی، د قطره خارج شوله، باد خارج شو، یا د یو ځینه وینه ووته او اودس مات شو، نو آیا دلته به دا غسل دوباره د سره کول پکاري که نه صرف اودس خراب شو؟ دا یو ضروري مسله ده. نو په دې باندې ځان اودس کې ګیره وینځل، ګڼه ګیره، رنګۍ ګیره، اوږده ګیره چې کومه د زنې نه ښکته دا ګیره ده، نو په دې باندې ځان پوهه کوي چې اودس کې د دې د وینځلو څه طریقه ده او څنګه وینځل پکار دي. ګوره جي اول په دې خبره باندې ځان پوهه کا چې د کم کس ګیره ګڼه ده چې د مخ سرمن پکې نه ښکاري، دومره ګیره ګڼه ده، نو بیا د مخ سرمن ته اوبه رسول په دې کې فرض نه دي. خامخا به دا زور نه لګي چې نښتې ټول ځانم لونکې ټولې کپړې م لمدې کې او دې ته نښتې چې بس د هر ویښته ایښته اوبه ورسوم، نه، هغه مسله په غسل کې دا هغه درته بیانوم. په اودس کې داسې نه ده چې ګیره دې ګڼه ده او د مخ سرمن پکې نه ښکاري، نو د بهر نه وینځل فرض دي او د دې ویښته اوبه رسول او سرمن ته اوبه رسول فرض نه دي. که دننه سرمن دی کې اوچم پاتې شوه خو چې بهر نه ګیره وینځل شوه، نو ستا دا فرض ادا شو او د څه دی جي دا درست دی. که کومه رنګۍ ګیره ده چې د مخ سرمن پکې ښکاري، نو بیا د مخ سرمن ته اوبه رسول څه دي جي دا ضروري دي. اوس دا ګیره چې کومه د دې زنې نه ښکته یي اوږده ګیره، نو دا یاد ساته چې دا کومه اوږده ده د زنې نه ښکته ده، راځوړنده ګیره ده، نو دا هم په اودس کې وینځل فرض نه دي، بلکې دا کومه چې په مخ باندې ده، په زنه باندې ده، نو دا ګیره به د بهر نه وینځل سوي جي دا به فرض وي. او چې کومه اوږده او ځوړنده ګیره وي د زنې نه ښکته، نو دا به وینځل په اودس کې هم فرض نه وي. په دې مسله باندې به ته پوه شوی. اوس بله مسله دا وکړه چې برید دي د قشان ګڼ دي او هغې کې د مخ سرمن نه ښکاري، نو هغه هم د بهر نه وینځل په اودس کې څه دي جي دا فرض دي. او که نه رنګي دي، نري دي، د مخ سرمن پکې ښکاري، نو بیا په هغې کې هم سرمن ته اوبه رسول دا ضروری دی. په دې مسله به ته پوه شوی. اوس غسل ته راشه، نو په غسل کې بیا دا مسله نه ده جي. په غسل کې چې کوم دی نو اوبه ویښته رسول او ټول ویښته لمدول، بهر او دننه وینځل، دا بیا څه دي جي دا ضروری دي. اوس چې د چا ګیره ګڼه ده، نو دی د خلال کوي په دې کې، خلال په دې کې دا سنت دی. د خلال طریقه څه ده؟ دا ګوتې چې کوم دا ستا تلی دی دا به بهر طرف ته وي او دا اړخ چې کوم دی نو دا به ستا طرف ته وي او دې طرف نه به داسې څه کې دا ګوتې به ورکې درې پیرې به ګیره کې دا خلال کول، دا سنت طریقه ده. ښه خبره ده چې په ګڼه ګیره کې داسې وکړلی شي. او رنګۍ ګیره چې ده نو خو به اسې وینځي او د مخ سرمن ته به اوبه رسې. دا ډېر ضروري مسایل دي جي او ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی، نو چې د هغوی سره شریک کوي دا به د اجر خبره. د ګیرې حد په هر طرف د کم ځي نه کم ځي پورې دی، او ته چې یو موټی ګیره برابرې او د موټي نه سیوا کټکې، نو آیا دا به صرف د زنې نه د ښکته ګیرې که نه دا سیډونه به هم یو موټی برابرې؟ ګوره دا ضروري مسله ده، په دې باندې ځان پوهه کوي. اول په دې ځان پوهه کوي چې د ګیرې حد د کم ځي نه کم ځي پورې. نو ګوره تاسو چې د غوږ دی سوري ته مخامخ کم چې د غوږ دا سوری دی دلته لاس کیدی کنه او دا خوله داسې کولاو کوي، نو په دې ځای کې یو کنده جوړیږي او دا جامه ده، دا کم چې خوځي دې نه بره بې ګیره نه ده، د دې نه ښکته داسې راځه چې دا څومره جامه ستا په شخوند کې خوځېږي دا ټوله ګیره ده تر د دیزې پورې او د زنې نه ښکته دا ښکته زنه باندې چې کومه تر د دې اډوکې پورې صحیح شوله، نو دا ستا دا په ګیره کې دا د ګیرې حد دی. او دلته چې بیا کېدې دا ګوتې که نه نو دا اننګي نه، که په دې اننګو کوم ویښته راغلي دي نو کټ کول یا ویستله به ټیک وي، او دا د جامې حد دی بیا یې دیزې پورې، نو دا د ګیرې حد شو صحیح شوله. د شونډې نه ښکته چې دا کومه وړه ګیره ورته وایي نو دا هم په ګیره کې څه دی جي دا داخله ده. اوس په دې ځان پوهه که چې دا ته کټکې نو ګوره صرف د زنې نه ښکته نه، او زنه به نه نیسي، ګوره زنه نه، د زنې سره جوخ به لاندې په دې خپل موټي کې ویښته ونیسي او د دې نه چې کوم بهر دي نو هغه ته بیا کټ کولی شي صحیح شوله که نه. نو داسې به هر طرف ته کې دې طرف ته هم به موټی برابرې، دې طرف ته به هم موټی برابر، بعضې کس ګیره دیزې کې برابر وي شرعي حد، او دلته چې وګورې نو دلته په قینچي باندې سمه ښایسته برابر کړي، ښایسته خو نه خو ښایسته مې ځکه وویلې چې خپله شو شی برابر کړي، نور دا به هم نه کټ کې ګورې دلته هم شرعي حد پوره، دلته هم شرعي حد پوره، دلته هم پوره، دا ښکته چې کومه ده نو دې کې هم شرعي حد پوره، د دې نه چې کومه د موټي نه سیوا وه نو هغه ته څه کولی شي جي کټ کولی شي. یو خو خدایي وړه ګیره دی ده نو هغه خو که د موټي نه کم هم د په هغې خو ګناه نشته، خو چې د کم کس ګیره غټیږي او دی د موټي نه کمی نو دا ګناه کبیره ده او دا فسق دی، دا فسق دی، دې ته فسق ویل شي صحیح شوله که نه. نو دا واجب ده چې شرعي حد د یو موټي دا به برابر او دا به هر طرف ته د ګیرې څه جي دا به برابر چې په دې مسله ته پوهې. اوس د ګیرې کم ویښته چې خولې ته راځي د خوراک په ټیم کې د سکاک په ټیم کې صحیح شوله، بعضې کس ګیره ګڼئ او چې خوراک سکاک کوي دا ویښته خولې ته نو خوشه هغه ویښته ته کټ کولی شي، ښه چې دا د خوراک سکاک په ټیم کې
خولې ته نه راځي. د وریځو هغه ویښته چې کم سترګو ته راښکته شوي دي، په سترګه کې دننه کېږي یا تاله تکلیف درکوي او یا سترګې ته بد لګي، دا راښکته شوي د وریځو هغه ویښته هم ته سمولی او کټ کولی شي، په دې کې ګناه نشته او د دې نه سیوا نشي کټ کولی. د بریتو چې کوم غټ ویښتان دي او دا په دې شونډه راوړېدلي وي او په خوراک سکا کې لګي، نو دا ځان سره یاد ساته چې دا مکروه دی او دا کس خپل خوراک سکا کم مکروه کوي. حلال او پاک او طیب مال بخوري، خو چې بریتونه یې دومره غټ دي چې دا په دې شونډو باندې راوړېدلي دي او بعضې کس خو پکې دا شونډه څه کوي چې دا نیمه خولې هم پکې پټوي، نو دا ډیره بده خبره ده او دا شریعت نه خوښوي. حدیث مبارک کې راځي بریتان کټ کوي او ګیرې اوږدې کوي، نو دا چې کوم خوراک سکا کوي نو دا خوراک سکا کوم د مکروه کیږي او دا حلال او پاک او طیب مال دا مکروه خېټې ته څه کوي دا اچي. نو دا هغه ضروري خبرې دي چې د اسلامي معاشري او مسلمان ته ضرورت دی، نو په خپل هم پې عمل وکړو، د هغوی سره هم شریک کړو، دا به د اجر خبرې. او دس کې ګیره وینځل، ګڼه ګیره، رنګۍ ګیره، اوږده ګیره چې کومه د زنې نه ښکته دا ګیره ده، نو په دې باندې ځان پوهه کوي چې اودس کې د دې د وینځلو څه طریقه ده او څنګه وینځل پکار دي. ګوره جي اول په دې خبره باندې ځان پوهه کا چې د کم کس ګیره ګڼه ده چې د مخ سرمن پکې نه ښکاري، دومره ګیره ګڼه ده، نو بیا د مخ سرمن ته اوبه رسول په دې کې فرض نه دي. خامخا به دا زور نه لګي چې نښتې ټول ځانم لونکې ټولې کپړې م لمدې کې او دې ته نښتې چې بس د هر ویښته ایښته اوبه ورسوم، نه، هغه مسله په غسل کې دا هغه درته بیانوم. په اودس کې داسې نه ده چې ګیره دې ګڼه ده او د مخ سرمن پکې نه ښکاري، نو د بهر نه وینځل فرض دي او د دې ویښته اوبه رسول او سرمن ته اوبه رسول فرض نه دي. که دننه سرمن دی کې اوچم پاتې شوه خو چې بهر نه ګیره وینځل شوه نو ستا دا فرض ادا شو او د څه دی جي دا درست دی. که کومه رنګۍ ګیره ده چې د مخ سرمن پکې ښکاري نو بیا د مخ سرمن ته اوبه رسول څه دي جي دا ضروري دي. اوس دا ګیره چې کومه د دې زنې نه ښکته یي اوږده ګیره یي، نو دا یاد ساته چې دا کومه اوږده ده د زنې نه ښکته ده راځوړنده ګیره ده، نو دا هم په اودس کې وینځل فرض نه دي، بلکې دا کومه چې په مخ باندې ده په زنه باندې ده نو دا ګیره به د بهر نه وینځل سوي جي دا به فرض وي. او چې کومه اوږده او ځوړنده ګیره وي د زنې نه ښکته نو دا به وینځل په اودس کې هم فرض نه وي. په دې مسله باندې به ته پوه شوی. اوس بله مسله دا وکړه چې برید دي دغه شان ګڼ دي او هغې کې د مخ سرمن نه ښکاري، نو هغه هم د بهر نه وینځل په اودس کې څه دي جي دا فرض دي. او که نه رنګي دي نري دي د مخ سرمن پکې ښکاري نو بیا په هغې کې هم سرمن ته اوبه رسول دا ضروري دي. په دې مسله به ته پوه شوی. اوس غسل ته راشه نو په غسل کې بیا دا مسله نه ده جي. په غسل کې چې کوم دی نو اوبه بیخته رسول او ټول ویښته لمدول بهر او دننه وینځل دا بیا څه دي جي دا ضروري دي. اوس چې د چا ګیره ګڼه ده نو دی د خلال کوي، په دې کې خلال په دې کې دا سنت دی. د خلال طریقه څه ده؟ دا ګوتې چې کوم دا ستا تلی دی دا به بهر طرف ته وي او دا اړخ چې کوم دی نو دا به ستا طرف ته وي او دې طرف نه به داسې څه کوي دا ګوتې به ورکې 3 پیرې به ګیره کې دا خلال کول دا سنت طریقه ده. ښه خبره ده چې په ګڼه ګیره کې داسې وکړلی شي. او رنګۍ ګیره چې ده نو خو به اسیم وینځي او د مخ سرمن ته به اوبه رسې. دا ډیر ضروري مسایل دي جي او ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی، نو چې د هغوی سره شریک کوي دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی.